شپږم مارچ د 14مه روژه ده او نننی پیغام د دغه ګرمۍ د شروع کېدو او بیا خاص کر د هغه چا دپاره دی چا باندې چې بې انتها ډېره زیاته خوله راځي او د خولې په حوالې سره هم نه بلکې د خولې د هغه نقصان او د هغه تاوان په حوالې سره کوم نه چې انسان په خپله هم ډېر پازاب دی او بل انسان هم ترېنه پازابیږي. یعنې هغه څوک چې هغه دا وایي خوله خو راباندې ډېره زیاته راځي او اکثر په ډېرو خلکو باندې خوله ډېره زیاته راځي، خو ما ته چې زما د خولې نه کومه مسله ده، یو راباندې د خولې په وجه باندې خارښ لګېږي، یو د خولې په وجه باندې ما ته د خپل ځان نه ډېر زیات عجیبه غوندې کې سمیل راځي، یعنې زما خوله بې انتها ډېره زیاته بدبو کوي او د هغه خولې په وجه باندې زه په خپله باندې هم او د هغې نه علاوه که چېرې کومې کپړې واچوم نو د هغه کپړو نه هم زما چې ده نو ډېره زیاته بدبو راځي. هغه څوک چې هغه د خپلې خولې د وجې انتهایي پریشانه دي یا د خولې نه بې انتها ډېر زیات بوی را روان دی، د هومیوپیتي ډېر یو بهترین میډیسن چې په هفته کې صرف یو ځل استعمالولی او دا تقریبا 8 خوراکه استعمالولی، یعنی 2 میاشتو پورې دا مسلسل استعمالولی. انشاءالله چې 4 خوراکه استعمالوي ډېر زیاته خوله او د دې علاوه د خولې نه چې کومه بدبو راځي هغه به مکمله توګه باندې ختمیږي. دغه بهترین دوی چې کوم د هومیوپیتي دوی ده دا زمانه ده، د هغې نوم دی سوراینم 1000 طاقت کی یعنی 1M طاقت کې به واخلي، صرف اور صرف هفته کې یو ځل استعمالولی چې د چا نه اخلی هغه نه طریقه کاري زده کوي او د هغې مطابق استعمال کوي. انشاءالله خوله چې بې انتها راځي کمیږي به، خوله که چېرې بدبو کوي هغه به هم ټیکېږي. یا هغه څوک چې هغه دا وایي که چېرې زه په ګرمۍ کې ولامبم نو د لامبلو نه بعد چې هغه اوبه کومې زما په وجود باندې راغلي وي د هغې نه هم ډېر بې انتها بدبو راځي. د هغې دپاره ډېر بهترین او ډېر ټاپ میډیسن دی سوراینم 1M.